السلام علیکم ملګرو. کوم کسانو چې په مفتی تقی عثماني صاحب باندې تنقید کړی وو، کوم بچه‌بازانو او کوم شرابیانو، نو د علامه قاري کرام الحق صاحب دا پیغام واورئ و هغوی ته ورورسوئ. زبردست انجکشن یې دغه بېغیرتو له والده، دغه بېدینو او دغه فاسقان فاجرانو له د مفتی تقی عثماني صاحب خلاف چې چا بکواس کړی، نو دا ویډیو خامخا وګورئ او مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کړئ، او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته. پیغمبر په جهادونو باندې مې اعتراض کوي، لیکن مسلمان کې عقل نشته، پوهیږي نه، زرې په خبره کې راشي فلان کې خو هم ټیک وایي که نه. د مفتي تقي مخکې ولې فتوا نه ورکوله؟ نو تا به ورکړې وه که نه، خدای دې بې خو باسه د ګډي زویه، تا ولې نه ورکوله فتوا؟ سوچ خبره ده. ته د شرابو په دغه کې مست یې، ټول ورځ شراب څکې او زناګانې کې، ته فتوا چاته ورکولی شي؟ ستا زندگی څنګه تېره شوې ده. بلکې په پاکستان کې چې د یهودو څومره ایجنټان دي او دا چا چې کلاو په میډیا باندې مخالفت کړی دی، راځئ زما چیلنج دی درته به ثابتوم چې د یهودو پاکستان کې ایجنټان دي، ثابتوم به. موږ د چا نه یاره ده، ته ماله څوک یې؟ قسم په خدای چې د پوزه کې دغه پیزوان چې مفتي تقي عثماني ته بس شهاد فتوا ولې نه ورکوله؟ یو اعتراض دا راغی. دویم اعتراض دا راغی چې مفتی تقي عثماني چې د جهاد فتوا ورکوي نو خپل بچي ولې نه لیږي. دریم اعتراض دا راغی چې مفتی تقي عثماني د جهاد فتوا ورکوي نو په خپله ولې نه ځي، دی خو BMW کې ګرځي. څلورمه اعتراض دا راغی چې د جهاد چې فلسطین ختم شي نو بیا به د جهاد فتوا ورکوي. شپږم دا راغی چې فلسطین باندې ته د جهاد فتوا ورکوي، پاکستان دلته څه حالت دی، ته دلته ولې فتوا نه ورکوي؟ خیال مو د خبرې ده. څو اعتراضات رالل؟ شپږ اعتراضات رالل. شپږ واړه اعتراضات به طور تهمت داسې راغلل چې په یو اعتراض باندې زه کومه طبقه کې تعلق لرم زما ذهن کې شکوک پیدا شو، په بله باندې ستا ذهن کې پیدا شو، حالانکه څوک په دې نه دي پویا چې مفتی تقي عثماني صاحب دا فتوا ریاست له ورکړه. مفتی تقي عثماني صاحب دا فتوا چاله ورکړې ده؟ ریاست له ورکړې ده. مفتی تقي عثماني صاحب ته چې کوم اعتراض کوي نو اعتراض والا ستا مثال د چندخ دی په ډنډ کې اوازونه کوي. مفتی تقي عثماني صاحب مثال داسې دی چې هغه دا ټول سمندر ویني او په دې کې ګرځي فتوا ورکوي. زما خبره به غور سره واورئ. مفتی تقي عثماني صاحب اسلامي ریاستونو له فتوا ورکړه چې په اسلامي ریاستونو باندې دا فرض دي چې هغه د فلسطین په باب کې او په حق کې د اسرائیلو خلاف جنگ وکړي. زما په دې خبره څه پوه شوئ؟ مفتی تقي عثماني صاحب فتوا کې څوک دا نشي کولی چې هغه وایي دا قوم دې روان شي، هغه وایي دې قوم له دې حکومت اجازت ورکړي، بارډر دې ورته کولاو کړي نو قوم دې ورشي. دا یې نه دي ویلي دا قوم دې دغسې ورشي. مفتی تقي عثماني صاحب نه د خپل ریاست خلاف دا فتوا استعمال کړې ده، نه مفتی تقي عثماني صاحب په دې فتوا کې باب چې دی په هغې کې باقاعده د هر قسم څیزونو خیال ساتلی دی. هغه ریاستونو د مسلمانانو ته فتوا ورکړې ده چې په اسلامي ریاست باندې جهاد فرض دی، اسلامي ریاستونه یې د فلسطین خلاف راپاسي. او حدیث پکې دا پیش کوي چې المؤمنون کجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. او بیا د دې مثال د دې نظیر چې مفتی تقي عثماني صاحب کومه فتوا ورکوي نو نظیر خو به اوس مونږ خلک جوړو که نه. نظیر د محمد بن قاسم چې د ناهید په خط باندې د حجاج ابن یوسف د کوفي گورنر ولید بن عبدالملک دورو د سلیمان بن عبدالملک نه مخکې محمد بن قاسم د قتيبه بن مسلم نه راوغوښتو د چې دا فتوا د چې دغه وخت کې دا جهاد کولو او دا په راجا بهمسنګ باندې حمله کوله په سند یا راجا کاکې